बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कदरमंदो कतुनको ज़ ज़मरुद बुनरे द प्रोग्राम खलीजनामे सर स्तास په درانه خدمت کې حاضر یم د مینه خلوص پر ځونه وړاندې کوم کتونکو تاسو ته پته چې جمعې پر ورځ باندې په خلیجنامه کې موږ د تیرې شوې هفتې چې کم نیوز ریپورټس وي هغه ستاسو په وړاندې راوړو نو نن موږ په خلیجنامه کې د تیرې شوې هفتې چې کم نیوز ریپورټس تقریبا 15 نیوز ریپورټس تاسو په وړاندې راوړي د ټولو نړۍ ریپورټ چې دی هغه د کووډ 19 کم د پینډیمیک کم د حالات چې د یو نیم کال نه را روان دي د کرونا د کم سچویشن دی په دې کې چې بیا د کور نه کار کې ډېرو کمپنیو داسې کړی چې دې ته به ورک فرام هوم د کور نه به کار ډېر کمپنیو خپل امپلایز ته ویلي چې تاسو د خپلو کورونو نه ډیوټي کوئ راځئ مه ځکه چې حالات ښه نه دي او کرونا چې دغه نوره خورېږي نو دا په پوره نړۍ کې چې کله حساب کتاب وکړی شو چې کم ملک دی چې هغه خپل کارونه برقرار وساتل خو ورک فرام هوم یعنی د کور نه نو په هغې کې متحده عرب امارات چې دی دا په پوره دنیا کې په 2م نمبر راغلی دی دی ته دا اعزاز حاصل دی چې دی خپل کاروبارونه بحال وساتل خو ورکر چې هغوی به د کور نه خپل کار جاری ساتو دې ته به وي ورک فرام هوم نو په دې باندې موږ ستاسو دپاره یو ریپورټ تیار کړی دی دا ریپورټ وګورئ او د دې سره سره متحده عرب امارات ته موږ مبارکباد ورکوو چې دومره ښه کار یې وکړو او کووډ 19 دا سچویشن چې د هغه کنټرول کو نو ورک فرام هوم په دې یو ریپورټ دی راځئ قدرمندو کتونکو چې دا ریپورټ وګورو جی قدرمنده کتونکو تاسو ریپورټ وکتلو متحده عرب امارات ماشاءالله ډېر ښه کار کړی دی ورک فرام هوم چې په پوره نړۍ کې په 2م نمبر باندې UAE راغلی دی دوبۍ راغلی دی او هغه ډېر ښه کار یې کړی په حالاتو یې کنټرول هم راوستو کاروبارونه هم بحال شول او الحمدلله اوس په مزه باندې کارونه بحال کیږي او ایکسپورټ 2020 چې د هغه هم شروع کړي د دې وجه دا ده چې دلته کې د حالات کنټرول دي ماشاءالله ډېر حده پورې په کرونا باندې کنټرول وموندلی شو نو قدرمنو کتونکو اوس په ځو د خلیجنامې 2م رپورټ او هغه د دوبۍ سمر سرپرایزز دوبۍ سمر سرپرایزز دا دی چې کله د سکولونو چوټیانې وشي په متحده عرب امارات کې نو دی DSS دی ته وایي دوبۍ سمر سرپرایزز دا شروع کوي او هغه په ایرپورټ ایکسپو کې ډېره غټه میله لګي او په دې کې د ماشومانو د لوبو دپاره مختلف داسې څیزونه تیار کړي چې ماشومان لوبې هم کوي او د هغې نه زده کړه هم کوي هغې نه نالج هم حاصلوي نو دا دوبۍ ایکسپو کې هم کیږي او د دې سره چې څومره غټ مالونه دي یعنی امریټس مال دی دوبۍ مال دی سټي سنټر دی داسې مالونو کې هم دی دا میلې لګوي DSS یعنی دوبۍ سمر سرپرایزز تر څو پورې چې د ماشومانو چوټیانې سکولونو ته نه ځي نو دی دا غواړي چې ماشومانو ته انټرټینمنټ هم میلاو شي او هغوی ته علم هم میلاو شي نالج هم حاصل کړي نو دوبۍ سمر سرپرایزز چې دی یعنی DSS شروع شوی دی په دې باندې ستاسو دپاره یو خوندور ریپورټ تیار کړی دی راځئ چې دا ریپورټ هم وګورو جی قدرمند کتونکو تاسو وګتو DSS دوبۍ سمر سرپرایزز دې باندې تاسو ریپورټ وګتلو دا چې څومره غټ مالز دي کمریرس مال دی دوبۍ مال دی یا سټي سنټر دی په هغې کې میلې لګېدلې دي او د دې سره دوبۍ ایرپورټ ایکسپو چې د په هغې کې مې یو میله لګېدلې ده او هغې کې د سکولونو چې څومره ماشومان دي راځي فیملیز راځي او هغه یو ډېر ستر ځای جوړ دی سنټرل هغه AC دی او هغې کې مطلب چې مختلف داسې د لوبو ځایونه د ماشومانو دپاره جوړ کړي دي چې هغه په لوبو کې هغه علم حاصلوي یعنې د دوی دا چوټیانې چې د ګرمیانو چې کومې چوټیانې دي نو هغه هم ضایع نه ځي دی وخت هم پاس کوي لوبې هم کوي او په لوبو کې دی علم هم حاصلوي نو دا اعزاز یې دوی ګورمنټ ته چې دی همیشه په ګرمیانو کې DSS یعنې دوبۍ سمر سرپرایزز دا میله شروع کوي او هغې نه ماشومان ډېر معلومات اخلي دا ریپورټ تاسو وکتو قدرمنو کتونکو اوس په ځو د خلیجنامې درېم ریپورټ چې دی هغه څنګه چې د UAE ګورمنټ ګولډن ویزا ورکوي ګولډن ویزاز چې دي دا شروع دي ورکوي خو هغه خلک چې کم ډاکټرز دي یا انجینرز دي یا هغه بزنسمینان دي چې هغه د ډېر وخت نه مشته دي او دلته کې خپل بزنس کوي او په ښه طریقې سره بزنس کوي د هغې نه UAE ګورمنټ هم مطمئن دی نو ای خلکو ته دی ګولډن ویزا ورکوي هغه د 10 کالو ویزا او هغه چې چاته میلاو شي نو هغه بیا خپل فیملی دپاره پې هم ګولډن ویزا اخلي نو په دوبۍ کې پاکستان بزنس کونسل چې دی د هغې چې کوم پریزیډنټ دی احمد شیخانی
هغه هم د ډیر وخت نه د 1500 کالونو په متحده عرب امارات کې خپل بزنس کوي او په موجوده وخت کې هغه د پاکستان بزنس کونسل دوبۍ د هغې پریزیډنټ هم دی. نو احمد شیخانی ته هم متحده عرب امارات ګولډن ویزا ورکړله. نو احمد شیخانی ته موږ د خپل خیبر نیوز د اړخ نه د ایویټي چینل د اړخ نه مبارکباد هم ورکوو ځکه چې هغه د پاکستان بزنس کونسل چیرمین هم دی او متحده عرب امارات هغوی ته ګولډن ویزا ورکړله. نو په دې باندې موږ تاسو دپاره یو ریپورټ تیار کړی دی. راځئ قدرمندو کتونکو چې دا ریپورټ وګورو. पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल सदर अहमद शेखानी आगा 200 ना ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ खल्को के शामिल दे चाहता चे गोल्डन वीज़े एजाज वर्कड़े शो. द काउंसिल मेंबरानो गोल्डन वीज़े रिकमेंडेशन दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स तरफ न शवेओ सिची दुबई के कार कोलो वाला कारोबारी सरगर्मियानो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हुमदा द गोल्डन वीज़ा मिलावे दो पर मौका बांधे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल सदर अहमद शेखानी उवेचे मुत्तहिदा अरब इमारात और हुक्काम में शुक्रिया अदा कुम. मजीद उवेचे हर 2 कालों के वीज़ा रिन्यूअल मरहले न तेरे दो मौका बा उस न रापीखी की और दे वक्त के बा मिंगा नूर हम दे मुल्क मईशत के मजबत कदम अदा कोलो कोशिश को. अहमद शेखानी सोकचे UAE के इस्टेब्लिश शेखानी ग्रुप चेयरमैन हम दे और पर रियल स्टेट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ډیر کامیابی سره نوم ګټلې دی. جی قدرمنو کتونکو تاسو د احمد شیخانی ته چې کوم ګولډن ویزا متحده عرب امارات ورکړې ده دا ریپورټ تاسو وکتلو. احمد شیخانی چې دغه د پاکستان بزنس کونسل دوبۍ پریزیډنټ دی او ډیر ښه خدمت کوي. د څومره دلته بزنسمینان دي هغه یې راجمع کړي دي او هغوی مطلب چې په ډیره ښه طریقې سره هغه مطلب د پاکستان دپاره هم کار کوي د متحده عرب امارات دپاره هم کار کوي. همدغه وجه وه چې دوبۍ ګورنمنټ هغوی ته ګولډن ویزا ورکړله. نو یو ځل بیا احمد شیخانی ته موږ مبارکباد ورکړو د هغه په ګولډن ویزا باندې. قدرمنو کتونکو زه به د خلیج نامې بل ریپورټ ته هغه چې دی په سعودي عربیا کې میشته یو ډیر ښه بزنسمین چې هغه امیر محمد عثمان خیل د هغه نوم دی. او امیر محمد چې دی په سعودي عربیا کې د ډیر وخت نه خپل بزنس کوي. د بزنس سره سره د خپل دیر سره تعلق لرونکي چې کوم کمیونټي ده د هغوی خدمت هم کوي. د هغوی خدمت ته املا هم تړلې ده که هغه په وطن کې او که په سعودي عربیا کوي. خو سپیشل چې په سعودي عربیا کې کم پښتانه اوسیږي نو امیر محمد خان د هغوی خدمت ته ملا تړلې ده. خو امیر محمد خان په خپل سعودي عربیا کې که بزنس کوي او هلته کې د خیر ښېګړې کارونه کوي سوشل ورکر دی. نو د دې سره سره په خپله علاقې په دیر هلته د هغې په غربت او په هغې په بېروزګارۍ باندې هم د ده نظر دی. نو د په خپله علاقه کې دیر کې یو بزنس شروع کو. هغې کې مختلف پروډکټس دي چې هغې کې پرفیوم هم شته مختلف څیزونه دي او هغه ANI په نوم باندې دی شروع کړی دی. دغه بزنس چې د هغې نه د امیر محمد خان مقصد دا و چې په دیر کې ډېر بېروزګاره خلک دي هغوی ته روزګار هم میلاو شي او د دیر خلکو ته یو ډېر ښه پروډکټ په اسانه سره میلاو شي. نو امیر محمد خان کوم چې سعودي عربیا کې اوسیږي سوشل ورکر دی د هغوی چې کوم دا نوی بزنس شروع کو او د هغې مقصد چې دی د کمیونټي ویلفیر مقصد یې چې کمیونټي ته فایده لاړ شي. په دې موږ ستاسو دپاره یو ریپورټ تیار کړی دی. نو راځئ چې دا ریپورټ وګورو. جی قدرمنو کتونکو تاسو دا ریپورټ وکتو او په سعودي عربیا ریاض کې میشته امیر محمد خان چې دی دا بزنس چې دی هغه شروع کړی. په دې غرض یې شروع کړی چې ډېرو غریبانانو ته روزګار میلاو شي ډېرو خلکو ته ډېر ښه پروډکټ په ارزان قیمت باندې په دیر کې میلاو شي. نو امیر محمد خان ته موږ مبارکباد هم ورکوو او الله دې کړي چې دغه شان نور ډېر خلک چې هغوی کې دا جذبه پیدا شي چې د خپل بزنس سره سره د خپل غریبانانو د خپل کمیونټي د خپل علاقې د خپل خاورې او د خپل ملک هم دغه شانتي خیال وساتي. نو قدرمنو کتونکو اوس به زو د خلیج نامې یو بل ریپورټ لا او هغه دی په دوبۍ کې النهده سنټر. النهده سنټر چې دی که تاسو ویزا رینیو کوئ که تاسو ویزا لګوئ که د ویزې دپاره تاسو میډیکل کوئ ستاسو د لیبر ډپارټمنټ سره کار دی که ستاسو د امیګریشن سره کار دی که تاسو امریټس آی ډي جوړوئ
چې سم کوئ د مختلف سرکاري ډپارټمنټ سره تاسو تعلق ساتئ او هغه تاسو کوئ نو په دوبۍ کې النهدا سنټر القصیص کې چې د دې سره پارکینګ هم پرې دی، ډېر ستر ځای دی، هغه تاسو ته د خدمت درکوي. خو د دې خدمت سره سره هغوی یو نوی دغه شروع کړو، هغه پی سی آر ټیسټ دی د کورونا، او هغه ډرایو ترو، یعنی ته په ګاډي کې به ځې کوزېږې به نه، او چې ستا نمبر راورسي نو تا هلته ورسي نو تا ته به هغې ټیسټ کوي. نو د پی سی آر ټیسټ چې کوم دی کې د النهدا سنټر چې کوم شروع کړو، دا یې خلکو دپاره چې کوم خلک سفر کول غواړي هغوی ته ضرورت دی یا هسې ضرورت دی، نو د هغې پرانسته شوي په هغې مو ستاسو دپاره یو ریپورټ تیار کړی دی. راځئ قدرمنو کتونکو چې د النهدا سنټر د پی سی آر ټیسټ دا کوم ډپارټمنټ چې دی د هغې د پرانستې دا ریپورټ وګورو. अलनाहदा सेंटर किसेस दुबई 24 घंटों ड्राइव थ्रू PCR कोविड टेस्टिंग सेंटर सहूलियात शोरो कड़ल. अलनाहदा सेंटर ची 10th स्ट्रीट किसेस 1 के खपल सहूलियात अवाम दपारा वरकोलो के गामजंदी उजदे ड्राइव थ्रू कोविड टेस्टिंग सेंटर द दुबई हेल्थ अथॉरिटी जेर निगरानी सहूलियात वरकोलो ताबिया उकड़ा. ड्राइव थ्रू दे 24 घंटों सहूलियात के द स्वेब टेस्ट नताइज 12 24 घंटों पोरे SMS या ईमेल पर जरिया मिलावी दीशी. दी सहूलत तकतल UAE उसीदुन को डेर इत्मीनान इजहारों को. अलनाहदा सेंटर दानवे सहूलत द मुत्तहिदा अरब इमारात हुकूमत कोविड टेस्टिंग सिस्टम मजबूत कोलो के पेशरफ दपारा यो अहम इकदाम उगड़ले शो. अलनाहदा सेंटर के मौजूद नूर सरकारी सहूलियात सकेचे दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, दुबई सिविल डिफेंस, इमिग्रेशन काउंटर, दुबई पुलिस नोटरी और दुबई कोर्ट सरे उस दा ड्राइव थ्रू RT-PCR टेस्ट गुनते मजबत कदम ता द अवाम तरफ ना डेर अस्ताइना मिलोशवा. मेरा नाम शमीम यूसुफ अलनाहदा सेंटर के जनरल मैनेजर है. आज हमारा सेंटर का बहुत खुशी का दिन है. हम लोग आज ऑफिशियली कोविड ड्राइव थ्रू PCR टेस्टिंग सेंटर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया. आज तमाम दुबई का तमाम मीडिया लोग के सामने हमने इसको ऑफिशियली ओपनिंग किया. अभी इस सिचुएशन में सबको ये PCR टेस्टिंग की ज़रूरत है. चाहे आप दुबई से अबू धाबी जाएँ या दुबई से अलैन या इधर से बाहर मुल्क में जाएंगे तो भी PCR टेस्टिंग का सख्त ज़रूरत है, वो मैंडेटरी हो गया. हमारे पास जगह काफ़ी है इधर. वो जगह पे हमने पार्किंग की जगह पे हमने इसके लिए एक टेंट बनाया. ये टेंट में DHA के रजिस्टर्ड नर्सेस काम करेंगे और लैब टेक्नीशियंस काम करेंगे. और एक टाइम में 4 गाड़ी में बैठे इनको PCR का स्वैब कलेक्शन कर सकते हैं. और हमने ये PCR टेस्टिंग SRL लैब से हमने कोलैबोरेट किया. SRL लैब दुबई हेल्थ केयर सिटी में है. यहाँ से स्वैब हर 2 घंटे में वहाँ पे लेके जाएंगे और वहाँ से उसको टेस्टिंग करके हर पेशेंट का फ़ोन पे स्मार्टफोन में उसका रिपोर्ट आ जाएंगे, लैब का रिपोर्ट. और पैरेलली सेम टाइम में अल हुसैन ऐप में भी उसका अपडेट आएगा. ये पूरा स्वैब कलेक्शन के बाद विदिन 12 to 24 आवर्स में इसका टेस्ट रिपोर्ट निकलता है. खैबर टीवी से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका ज़्यादातर ऑडियंस को ये मैसेज ये इन्फॉर्मेशन आप उनको दे दें कि ये PCR टेस्टिंग फैसिलिटी इधर अवेलेबल है अलनाहदा सेंटर में, विच इज़ वो गिसेस 1 में है ये लोकेशन. और 24 आवर अवेलेबिलिटी है. 24 आवर्स ये काम करता है इंक्लूडिंग फ्राइडे, यानी 24/7 बोलता है. सो ज़्यादा लोगों को ये मैसेज आप ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें, बिकॉज़ अभी जल्दी सारे फ़्लाइट
इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अब शुरू करेंगे तो एवरी पैसेंजर को ये PCR टेस्ट रिपोर्ट का ज़रूरत होंगे. About first of all, thanks very much for our Khyber TV on participating and attending on our function. We running that Al Nahda Center. This all almost all the government services are doing here. Immigration, labor, economic department, same time the court, administration, even emergency also, which was one on the one under the one roof. And we are doing all the DHA, visa, what's calling that medical, occupational medical, kind of all the things we are doing under the one roof. And the first one is a big area here. We have around more than 500 parking, free parking here, so people can come and park there. And we started on now the PCR test also. About the PCR test, we are doing, it's not a commercial on the PCR test, and the government, we are government supporting for that PCR test for that. And we need every people have to go to PCR. So we have the more centers for everywhere. So DHA, especially DHA, they take a direction to give the people the opportunity to open the more centers. जी قدرمنو کتونکو تاسو د النهدا سنټر الکوسیس دبئی د PCR ټیسټ چې کوم دی ډرایو تھرو یعنی ته به په ګاډي کې ځې او ګاډي نه به کوزېږي نه او ستا به د کرونا ټیسټ کوي. ډېره اساني جوړه کړې ده. هلته کې پارکینګ هم ډېر دی که څوک انتظار کوي او انتظار ته ضرورت هم نشته دی. په ګاډي کې به ته ناست یې ستا به ټیسټ کېږي. دا سپیشلی هغه زموږ وروڼه کوم چې د UAE نه بهر سفر کوي نو هغوی د سفر دپاره هم د کرونا ټیسټ پکار وي. نو النهدا سنټر چې دی هغوی دا سهولت شروع کړو چې د PCR ټیسټ چې دی هغه ډرایو تھرو یعنې په ګاډي کې به ته ځې او ستا ټیسټ به کوي. په هغې تاسو دا ریپورټ وکتو او د شمیم صاحب چې کوم هغه جنرال منیجر دا خبره اترې تاسو اورېدې. په دې موقع باندې نادا سلطان چې د هغه هم موجود وه چې هغه روح روا دی د النهدا سنټر. نو نادا سلطان په دې موقع موجود وه او هغې هم مطلب او دا خبر وکړه چې النهدا سنټر همیشه د کمیونټي د سهولت دپاره کار کوي. نو قدرمنو د کتونکو دغه د النهدا سنټر ریپورټ اوس په زموږ د خلیج نامې اخرنی ریپورټ کوم چې فراري کوم ګاډي دی فراري چې دی الطاهر موټر UAE الطاهر موټر UAE چې دی د فراري چې دی هغه دی ډیلر دی. نو فراري یو نوې ګاډی دی دا کو چې شپږ سلنډره ګاډی دی اوپننګ وشو اوپننګ سریموني په دوبۍ کې او دا لانچینګ سریمونی چې وه 6 سلنډر فراري نو د دې ته فراري 296 وایي. د دې چې کوم پرانسته شوې ده پرانسته چې کوم لانچینګ سریموني وه په هغې موږ ستاسو دپاره یو ریپورټ تیار کړی دی. راځئ قدرمنو کتونکو چې دا ریپورټ وګورو. جی قدرمنو کتونکو تاسو د الطاهر موټر UAE د دې د دوبۍ د دې چې کوم هغه لانچینګ سریموني وه د شپږ سلنډره فراري 296 د هغې د پرانستې